د شهید فضایل سدي. شهید ته الله رب العالمین څومره مرتبه ورکوي، څومره درجات په شهید ته ورکوي. مختصر دا چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د شهید د مرګ وخت راشي او د شهید کیږي، نو دته بصریف د زنکدن په وخت کې دومره تکلیف محسوسيږي لکه تاسو چې کوم دی یو منګیر واخلې داغینه او بو ساسي ښکته یو ساس کې داغینه کیږي، دومره بچرین معمولی تکلیف پوي دته. یا دغه شانتي چې کوم دی یو میګه تاسو چې یا یو کټمل چې کوم دی هغه تاسو چې دومره تکلیف په صرف د مرګ په وخت کې دته ملاويږي. د دین علاوه بدته څه قسمه تکلیف نه بیا چې کوم دی مزید صحیح ده. او حضرت مقدام بن عدي کرم رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې شهید ته الله رب العالمین شپږ انعامات ورکړي. شپږ انعامات شهید ته ملاويږي. د ټولو نه اولنې انعام دا دی چې د وینې د تویدلو په وخت کې به الله رب العالمین د مخکینو ټول ګناهونه معاف کړي. الله به د ټول ګناهونه د معاف کړي. دیم انعام دته په جنت کې رداغه مقام او خودل شي. د کم مقام دی هغه به ورته الله رب العالمین په دنیا کې چې هغه وخی. دریم دی به د قبر د عذاب نه محفوظ وي، په د باندې به د قبر عذاب نه وي. څلورم دا چې د قیامت پر ورځ باندې په د باندې څه قسمه یاره ترها نه وي، څه قسمه غبرهټ په پد کې په د باندې نه وي. او پنځم دته به د ایمان هغه لباس واغوستول شي او د حور عین د غټو حور سترګو ول حور سره به د نکاح وکړل شي. او شپږم دا چې د قیامت پر ورځ باندې بده د او یاو کسانو شفاعت چې دین هغه کول شي. د او یاو کسانو شفاعت چې دین هغه بده کوي. هغه شهید او چې هغه د الله رب العالمین په لار کې هغه د الله رب العالمین د رضا لپاره په اخلاص باندې خپل ځان قرباني کوي. دته بدا انعامات هغه چې دین د الله تعالی طرف نه ملاويږي. د دین علاوه نور هم چې دین هغه ډېر لوی فضایل چې دین هغه راغلي دي. زما عزت مندو